جج صاحب نن تو په پاکستان کې د محرف قرآن د تقسیمېدلو قادیانیانو ته اجازت ورکې، نو بیا به سبا له دا وایي چې لا اکراه فی الدین دایم په دلیل کې ویلې د قرآن آیت چې اسلام کې خو جبر زبردستی نشته دی، نو پرېږده وکړو دی قادیانی دی او ګرځي او د قرآن تحریف شده تفسیر تقسیموي، نو تقسیموي دی. لا اکراه فی الدین دا ترجمه ده، دا معنی ده چې ته به منکر نه منع کې، بیا ته ماته ووایې چې د لا اکراه فی الدین دا مطلب شو. جج صاحب چې ته به منکر نه منع کې، بیا ستا د دې عدالت څه فایده شوله؟ سبا له به ته وایې چې لا اکراه فی الدین خلق د قتلونه کوي که نه، دین کې جبر نشته دی، په زوره څوک د قتل نه منع کول نشته دی. بله ورځ له به وایې چې لا اکراه فی الدین اسلام آباد کې زناخانې جوړیږي د لا اکراه فی الدین. جج صاحب د لا اکراه فی الدین دا معنا نه ده، اسلامی اصطلاح د هغې غلطو معنا کول زندقه ده. او ته د دې علماو نه پوښتنه وکړه چې چا د قرآن آیت دا د خپل غلط معنا دپاره او غلط مقصد دپاره استعمال کړی دی چې د هغې سړي په اسلام کې څه حکم دی؟ چیف جسټس صاحب سترګې وغړوه. دا پاکستان دا چې په لکو خلکو قربانۍ ورکولې او ازادو یې د دې ورځې دپاره نه ازادو چې نن به قادیانۍ ګرځي او د پاکستان په لارو کوڅو کې به د میرزا غلام قادیاني دجال تفسیرونه تقسیموي. دا قانون د دې دپاره وي چې ریاست او قاضي راولګي او منکر په خپله باندې منع کړي، خو که ته یې نه منع کړې او ستا د ریمارکس نه وروستو د پاکستان نورو عدالتونو هم دا فیصلې شروع کړې او د 400 لارو کوڅو ته د قادیانیانو تبلیغي جماعتونو مشنونه را ورسېدل او د هر کور په دروازه ودرېدل شروع شو او خپل تبلیغ او پرچار یې کو چې الله مو وبخه مونږ راغلي یو چې میرزا غلام قادیاني د الله نبی دی او تاسو به ایمان راوړئ. دا ته یو ډېر لوی خونریزۍ ته دعوت ورکړي. مسلمان دا ورځ نشي برداشت کولی دا چې په آیین پاکستان کې زما مشرانو زما بزرگانو کوم جدوجهد کړی دی او آیین پاکستان کې دا خبره شاملوله شرعي مسایلو باندې زما مشران پوهېدل، خو پارلیمنت ته یې ځکه رسایي کوله، په پارلیمنت کې ځکه دا آییني ترمیم راوړلو چې جج به په دې آیین مطابق فیصلې کوي، نو بیا به مفتی محمود رحمت الله علیه د قادیاني مټ نه نیسي، بیا به جج رالګي او د قادیاني مټ به نیسي او هغه به د قادیانیت ته تبلیغ منع کوي. بیا به د پولیسو ذمه دار، بیا به قانون نافذونکي ادارې هغه به د قانون د امپلیمنټیشن او د تنفیذ دپاره میدان ته راوځي او هغه به بیا دا منع کوي. جج صاحب دا وړه سودا نه ده. د پاکستان 25 کروڑه مسلمانان چې په هر پارټۍ کې دي او په هر ډله کې دي، د هر قام او د هر رګ او د هر نسب او د هر ژبې او د هر رنګ سره تعلق ساتي، یاد ساته د عاشقان مصطفی دي ان شاء الله. او استاد کرسی نه د ختم نبوت تحفظ نشي کېدلی. ته دا خو چې توهین عدالت شروع شو. مولانا صاحب د عدالت په فیصله باندې نو که ته د ختم نبوت لاج نه ساتې نو ستا د کرسو غوندې د دنیا ټولې کرسۍ والله لازم کو د تاجدار ختم نبوت مخې ته د یو ویښته قدر قیمت لري. جرنیل صاحب منم خو آیین کې دننه، جج صاحب منم خو آئینی حدودو کې دننه، منسٹر او چیف منسٹر او پریزیڈنٹ صاحب منم خو آئینی حدودو کې دننه،